زه د مومند اوسېدونکی یم. په 2011 کې زما د لاسونو سره داسې حادثه وشوه چې د کوره روان وم سکول ته. په سکول کې نه بهر داسې یو شی پروت و چې ما راواغېستو چې د هغې سره دماکه وشوه. زما لاسو سره بې ځایه شولو او سترګه دا خو زما دا یو لاس سیټ و. دا کم ښی لاس یو دا سیټ و، مکمل سیټ و. لکه دا انجوز هسپتال دی فیاض آباد په استري کې دی که نه. لکه دلته چې رالم زموږ نیکه ورته وویل چې دا یو لاس یې بچ دی دا دې دغه کوي. لکه دا یو لاس خو مکمل نه و، ختم و. دا بل لاس نه لږې لږې ګوتې تلې. هغه ورته ویلې چې بل ځینه به غوښه راولي په دې لاس باندې به یې کېږدي. ورته وویل چې نه داسې زما دا یو لاس مکمل بچ و. لکه دا چې چېرته بچ وی که نه ما په هر د خپل ژوند هر مشکل برداشت کولی شو. لکه هره دغه به مې برداشت کولی، خدای یې رانه کټ کړی دی. لکه اوس د دې حادثې نه پس 9 کاله کې خو سرجي زه تا ته وایم چې ما ته پکې ډېر داسې مشکلات راغلي دي چې زه اوس تاسو ته په خپل زبان نشم ویلی که نه. ډېر مشکلات هلته راغلي دي. بس الله پاک دې زما مور او پلار له ډېر عمر وکړي. یو زموږ ورور دی، الله تعالی دې هغه له ډېر اجر ورکړي. لکه هغه راسره مرسته کوي که نه، زه خو هېڅ هم نشم کولی. تاسو مې د الله سرې ته بس ناسته یم. او زما د حکومت نه دا اپیل دی چې د تقریبا 2011 نه د اوس 2020 دی نه زه سیاسي لیډر او نه سیاسي کارکن زما اوسه پورې نه تپوس کړی دی او نه ما څه امداد کړی دی. زه د حکومت نه ډېر اپیل کوم او دا ورته خواست کوم چې الله ز رضا لپاره ما سره سمانځه او مدد وکړي او د لاسونو لپاره ذریعه جوړه کړي چې زما عمر خو را روان نور عمر دی. مور او پلار خو بس ژوندي خو نه ما سره مدد څوک کوي. دا تاسو بیا راسره کوئ او ما ته لاسونه خدای لپاره څه دغه وکړي. د لاکډاون په وجه خو موږ ته ډېر مشکلات دي. لکه مخکې به چې ورور به مې 100 ګټلې اوس 50 ګټي. لکه هر څه ګران شوي دي او لاکډاون هر بازارونه بند دي که نه. لکه زما د حکومت نه دا خواهش دی چې ما ته د تعلیم لپاره څه وظیفه منظور کړي د حکومت ته خواست نه چې زه به خپل تعلیم جاري وساتلم او ما ته یې څه نوکرۍ څه چانس راکړل شي چې زه دا تعلیم خلکو ته نور مخکې ته ورسوم. او زه خلکو ته وایم چې الله انسان کې الحمدلله ما کې اوس نعمت شته دی او بیا به م راکړي او بیا به م راکړي او زه به خلکو ته په دې لاسونو باندې نور هم څه زده کړه ورکړم.